بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بيان التبديل فهو نسخ دغدغا في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى. واستدیزنه د بیان تبدیل بیان کوي. موږ ویلو د بیان شروع دی اول باسم د بیان په تعریف کې کړو اظهار یا ظهور ته وی لغتن او په اصطلاح کې مخاطب خپل مراد باندې په کول یا خپل مراد و ظاهر اول اظهار د خپل مراد چاته کول یا ظاهر اول خپل مراد او بهم داغي پنځه اقسام سره د وجه حصر بیان کړو. د بیان دریم نمبرم د بیان ضرورت تعریف او حکم ویلو. څلورم بیان تفسیر تعریف او داغي حکم ویلو. پنځم نمبر په بیان بیان تبدیل بیان تغییر بیان تغییر کې موږ د قصه کړي او تعریف هم ورل کړو اجمالا مرتب مثال ولي به حکم ورل بیان کړو به د غیر لپاره یو مسله ذکر کړي او موږ د شوافی اختلاف او به د مستثنا پورا بحث کړو. تاسو وکنه به مور پسې شپږم باز د بیان ضرورت کړو تعریف هم د غی ذکر کړو ورل څلور اقسام هم ذکر کړو د هر یو قسم تعریف هم ذکر کړو. نن به تاسو ان شاء الله د بیان تبدیل بیان ذکر کوي. تاسو لږ متوجه شئ ښا معاشي لیکلي دي کې بشپک باسه دي په بیان تبدیل کې څو باسه دي شپک یو د دې لغوي اصطلاحي تعریف دی زمون کتاب ولا ذکر کړي او یو د بیان تبدیل حکم دی زمون د کتاب ولا غنه ذکر کړي دوا او دریم نمبر محل د بیان تبدیل به کم ذکر راځي دغه محل کم دی دغه لپاره شرایط دي دوه او څلورم نمبر د بیان تبدیل د شرط بیان دی. دریم محل څلورم شرط. پنځم نمبر د ناسخ بیان دی. شپږم د منسوخ بیان دی. انتهایی آسان دی. خو ور سره ولګیدل دا خبره وای بشولې اول نمبر تعریف دی کنه او دیو نمبر سره حکم. نو حکم کتاب کې نشته راځي دا ته اول ذکر کو. حکم د بیان تبدیل او د نسخ اداره چې دا جایزه ده کا مانن سخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها. قران نم ثابت ده حدیث نم ثابت ده اجماع نم ثابت ده. د اول نمبر ته واپس را شو د بیان تبدیل تعریف. نو بیان تبدیل چې کوم دی تبدیل هغه نسخ ته ویل کیږي نسخ ته او نسخ چاته ویل کیږي تبدیل ته ویل کیږي. تبدیل معنی بدلولم دا او د تبدیل معنی انتقال مرضی کده نسخ معنی وایم. د نسخ معنی د تبدیل او نسخ یو شی دی کوم چې د نسخ وایو ناسخ او منسوخ. نو نسخ تبدیل تم ویل کیږي او نسخ چاته ویل کیږي انتقال ته. د لغوي معنی شول. اصطلاحي تعریف صاحب د کتاب کړي والنسخ في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى. لګ ورغوري تعریف ادا دي مونږ نسخ په اصطلاحي کې چاته ویل کیږي هغه د یو حکم مطلق موده بیانول دي چې لکه دا حکم مطلق پلانې موده پورې دي. دا ځي حکم مطلق چې هغه الله پاک ته معلوم وي چې دغه موده ده او مکلفینو ته دغه موده نه معلومه. نو په حق د مکلفینو کې نسخ او په حق د صاحب شرع کې بیان وي. وای به نشوله سم ویلو اصطلاحي تعریف سره هغه بیان کول دي د یو حکم مطلق د مودي. الله پاک حکم ویلي کنه چې الکه پلانې کار کوي حکم یې کړی کنه ابه رسته دغه حکم تبدیل کې نسخ وي کې بس نور بدل کې دا حکم. د نسخ مطلب څه شو چې اصل کې بیان کوي ښه بیان ورا مثال به تور ما نن د پیر ورځ ده کنه نن یو حکم جاری شو زیارت پر ازمانه غو واپس منسوخ کیږي. نظارت پر ازمانه چې کوم دوی حکم را له دا زوړ نسخ کو نسخ د دې توجه کیږي صاحب شرع د طرف په اصل کې بیان دی. بیان د چا لپاره دا غزول حکم د مودي لپاره چې زوړ حکم د پیر پر جاری شوی هغه د زیارت ور سره ورسېدلو هم د قضې پورې موده او الله پاک تاول نه پته چې د حکم کوم منسوخ شو دغه موده ده. د الله پاک باندې ځمانه نسخ تبدیل مبدل نشته ځکه الله پاک چې کله پیر پرز بالفرض هغه حکم جاری کولو ناغه ته دا معلومه چې څه پرز به ختمه یعنی دا حکم موده چې د زیارت ورځ پورې ده خو بیان نه کړي کنه. نو ناسخ تعریف سره د نسخ چې په دغه وخت کې دغه مزور حکم موده بیانې دغه ځای پورې و
نو په حق د صاحب شرع کې د حکم مطلق د مودی بیان دی پوه نه شولې او په حق د مکلف کې تبدیل د حکم سابق دی تبدیلی او نسخ د حکم سابق ده وای به شولې اوس به تعبیر کو د طالب نو اوس به پیږي نو د نسخ اصطلاحي تعریف چره هغه په حق د صاحب د شرع کې بیان د مودی د حکم مطلق او نسخ د نسخه په حق د مکلف کې یعنی تبدیلی ده د حکم سابق په حق د مکلف کې او به رسول وګورئ درکشان واما بیان التبدیلی فهو النسخ دای لغوی معنی ده دا نسخه ده کنه والنسخ ونسخ په حق د صاحب شرع کې اصطلاحي تعریف داره بیان لمدة الحكم المطلق دې کې بیان کیږي د مودی د حکم مشروع حکم چې مطلق وي مطلق د مکلفینو دا حکم مطلق وي خلک وایي چې لکه دا به جاری ډیر وخت پورې الله پاک باندې زمانه هغه مده معلومه لکه مثال به تور موږ ډاکټر لور شو کنه پیر بوره ډاکټر لسړې ورشي او دوايي وته ولګي دواله او ورته وایي زیارت پر ورځ به راځي او ته وایي کنه ډاکټران زیارت پر ورځ باندې کوم زړه دوايي ته ختمه کی بس دا نو خرابې ول نبی بل ورکی نبی دا پیشنټ څه وایي پیشنټ پیژنې مریض به څه وایي مریض وایي دوايي راته بدله کړله وایي کنه وایي انا کې ډاکټر چې کله دوايي ورکوله پیر پور دمدانې ته ضرورت پر ورځ بدلو ما نو په حق د ډاکټر کې دا غ دوايي کوم پیر پر ورځ ورکړې و دغه د تبدیلی بیان دی دغه د مودی بیان دی چې دا پیر ضرورت ورځ پورې و ما د تمخ کې نو بیان کړی وسی بیان شو او په حق د مریض کې څه شو تبدیلی شو نو قیسابی کا ونسخ فی حق صاحب الشرع بیان دا بیان دی دا مشروعیت د حکم مطلق الذي هغه حکم کان معلوما عند الله تعالی دا الله تعالی بنظمانی معلوم وی الا انه تعالی مگر الله تعالی چې اطلقه هغه مطلق ذکر کړی دا نه ویل چې لکه زیارت ورځې پوری به حکم وی مطلق ویلی نو مکلف تدا سمجھ کړی چې بس دا همیشه رفاري به چې زیارت ور ختم کړه کوي ختم کو بدل یې کو فصار ظاهر البقاء وظاهر داغي بقاوي چې لکه حکم همیشه رفاروي په حق د بشر کې فكان تبديلا في حقنا ندا تبديل شلو دا نسخه زمون په حق کې مکلف په حق کې او بیان محشو په حق د صاحب شرع کې او هو کل قتل وې دې لپاره یو نذیر بیانې مولوی سي وې دې نذیر په شان د قتل له لکه قتل کې یو سړی چې مقاتل رپاتيږي او وجني مقتول قتل کوي نو صاحب د شرع تناول نه پته والله پاک تا چې دې مقتول د ژوند مودام دغه وخت پورې ده هغه ته پته و چې قاتل رپاتيږي مړی کی نو الله پاک خلکو ته بیان وکي چې لکه موده دغه ځای نور الله پاک ته پته ومخ کنا خلکو ته بیان به دغه وخت کې وشي خلکو ته بیان معنی خلکو ته ظاهر به دغه وخت شي چې لکه د مودي د ژوند موده دغه ځای پورې و ویږي خود عام خلکو بنظمانی دا تبدیل او نسخه ده خلک څه وایي چې چری دي سړي قتل کړي نه انده بدق شان ژوندې پاتې وي نو په حق د عام خلکو کې د قاتل د سړي د قتل په وجمانه هغه قصه بدل کړل مخکې ژوند اوسې مرګ شو او په حق د الله کې څه دغه نیټه وا خلکو ته وس بیان کړل کل قتل رواله فانه بیان محض دا خو بیان محض وی للاجل د نیټه بیان دی صرف په حق د صاحب شرع کې او تغییر او تبديل له حق د قاتل کې ومحله حکم دو بیان وشو تعریف وشو او حکم وشو اوس دریم بیان د محل د مری سے برو ګوري محل د باره دو شی نه ضروری دي دوا یعنی دو شرطونه دي والله هر ځای کې نسخ نه راځي هغه محل کې باندې نسخ راځي چې کې دو شی نه موجودي یو دا یو وجودي دی یو ادمي دی دو شرطونه دي وجودي شرط دا چې د محل بداسي چې د نسخ د وجود او د عدم احتمال بلري د محل بداسي چې د وجود هم احتمال بلري او د نسخ وینه شولې وس چې کوم محل داسي چې هغه د وجود احتمال بالکل نه لرلو د موجودوالي احتمالي ال تنسخ نه راځي کا الله پاک وایي ولا تشركوا شرک مکوي
شرک د وجود احتمال لري دې کې ناس خنه راځي چې شرک دې ختم شي زي لکه بس شرک وای راځي وای الله با نه وای ولی شرک د وجود احتمال نشته او کوم شي چې د عدم احتمال نه موږ ول وجود محل بداسي چې وجود احتمال بموي او د عدم بموي کله وجود نه نه تل نسخنه کیږي مثال ویلو کوم شي چې د عدم احتمال نه ال تم نسخنه راځي لکه مثال به تور امنو بالله فالله ایمان راوړی ایمان بالله دا عدم احتمال لري نزدیک نسخ احتمال نشته دا خبره عزت شو چې محل بداسي چې وجود او د عدم دوړ احتمال لري دا وجودي شرط شو ادمي شرط د محل لپاره داري محل لپاره چې دې سره به څقرینه نه راغلي دې کې به د نسخ معارض بني موجود داسي وي معارض د نسخ به نه موجود چا درې شي نه دي معارض د نسخ څه شي نه دي اول نمبر توقید دی چې حکم بیان شوی وخت مستر بیان شوی دا حکم پلاني وخت پورې دی دغه وخت نه مخکې حکم نشي بدلیدل لیکن به الله یعنی نعوذ بالله الله پاک دروژن ثابتېږي قران کی خبره کړي وخت ولا بیان کړي دی او وخت نه مخکې ختمي او يجعل الله لهن سبيل الله ویلي کنه څنګه غایات یعنی دغه شان به حکم ترځو چې الله نه بل لار راولي دغه لار راوستونه مخکې بدلیدل د دې احتمال نشته څنګه موږ مولوی څنګه موږ محل بارے زو شرطونه دي دوا دا محل به د وجود او د عدم احتمال لري یو دویم معارض د نسخ بني موجود او معارض د نسخ څو شي نه دي درې یو توقید دی توقید او دویم تعبید ته چې نسخ موجود وي خالدین فیها ابدا ابدا بدب کی کله راغلی کنه قران کې چې ابدان وسره لته نسخ نه راځي یو توقید شو چې وخت مقرر وي پلاني وخت پورې دی د وخت نه مخکې نسخه کېدل نشي دویم تعبید دی چې ابدان وغیرہ سره راغلی همیشه لپاره دا حکم دی اوس که نسخه کې نو به خو مخکینه کلام دروغجن کیږي وای نه شولې به او دریم عارضی دی لکه وفات د نبی علیہ السلام په ټول مشروع احکام باندې نبی علیہ السلام وفات شو اقیم الصلاه کې وس د نسخ احتمال ختم شو اگر که مخکې وو اتو زکات کې د نسخ احتمال ختم شو اگر که مخکې وو نو محل لپاره څو شرطونه شو دوا وجود او د عدم احتمال بلري او معارض به نوی موجود معارض څو شي نه کېدي شي درې چې وخت مقرر شوی دا حکم پلاني وخت پورې دی مطلب 30 تاریخ پورې دی اوس د 30 مخ کې ختمول دا خو به د دروغ نسبت ورته کیږي او یا ور سره دویم ابدان قید لګیدل تعبید نو یو به ویلي چې همیشه به ختمه نه دا خو دروغ شو او څلور دریم نمبر عارضی تور معنی لکه وفات د نبی علیہ السلام اگر که مخکې د وفات نه احتمال ده نسخ لرلو ځکه وحی احتمالو نبی علیہ السلام وفات شو ناسخ وحی کنه چې وحی ختم شو بس ناسخ ختم شو وګورئ ومحله محل د نسخ چې دی حکم دا به یو داسې حکم یکون فی نفسه محتملا چې دا حکم به فی نفسه احتمال لري د وجودهم والعدم او د عدم هم لکاقیم الصلاه د دوړ احتمال لرلو د نبی علیہ السلام په ژوند کې پاتې شو کفر احتمال د وجود نه لرلو دا داسې حکم دی او ایمان داسې حکم دی چې احتمال د عدم نه لري دویم نمبر ولم يلتحق به ما ينافي النسخ هغه دویم دی ادمي شرط او نه به ملحق شوه به د حکم سره ما هغه معارض کوم چې منافی د نسخ دی من بیان کی چا توقید دی توقید څو نمبر راشه به لګولې ده 14 نمبر لکه حرام تو ډاکټر ته ویل کړه چې مې در باندې بند کو پلانې ټیمه پوري اسی دا کنه هغه نه مخکې به جایز کول دا به داغه مخکینه کلام دروغجن ثابتېږي او تعبید ثبت نسن یا تعبید وی ثبت نسن هر یو سره لګي دا توقید وی او که تعبید وی نسن ثابت وی کما فی قوله تعالی خالدین فیها ابدا او دې مثال نه معلومی کی صرف تعبید ته پر دا خبره کوي کا او دلالتن وی
دا معارض چې معارض منافی د نسخ دلالتن ثابت وي لکه سائر الشرائع لکه ټول شریعتونه چې دی باقی الذي کسائر معنی باقی متم لیکيږي او سائر ټول تم وي کا دا د جامع په اوله صفه کې دي التي قبض عليها اغا چې قبض شوی باغی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی وفات شوی دی په ټول شرایع چې کوم دي دای کې اوس د نسخ احتمال ختم شو سو بیانو شو درې تعریف حکم محل سلورم و شرط برابر مونږ سه اوس د نسخ لپاره شرط سره زمونږ د اهل سنت والجماعت په نظمانه د نسخ لپاره شرط دار شرط چې یو پر حکم را لیکنه او ته وبس نسخ کې نه دا کوم حکم چې راغلی دا به څومره وخت پوری حالت نسخ کولای شي څټه مشته کنه مونږ وی دا کوم حکم ته وس نسخ کې هغه حکم منسوخ یادو هغه معنی صرف د عقیده په لحاظ سره عمل کافی دی یعنی اولی ول تاسو کوي بس عقیده مولا سیدا لا مونږ په عمل نه کړي به وای مې کوي دې ته مونږ نسخ وایو پوه نه شولې نو په اعتبار د عقیده سره دی اومنلو حکم منسوخ او به روسه نسخ کې دومره کافی ده او کوس وای دا کارو کې به ته وای مې کوي مونږ په عقیده نه دراغلی به وای مې کوي دا به دې نسخ نه وای او معتزله وای معتزله وای حکم منسوخ د بار کم از کم نمبر ضروری دی چې عمل به وشي صرف عقیده نه ده کافی اول ویل دا کار کوي موږ عقیده پیراله لا معلوم بنه ده کله به می کوي دې ته معتزله وای دا نسخ نه ده وای شولې به اور پر دلیل سره وای یو حکم چې الله پاک بیانې نو هغه سره پاري عمل لپاره کنه تر څو چې به عمل نشي واپس ختمي نو یا حکم سره مشروع شوی دی نه چې نه دی مشروع شوی واپس ختم کو ناسخ واغې ته ویل کېږي چې مشروع حکم ختم کی نو خلا مشروع شوی نه دی وای نه شولې به معتزله د بار دلیل سره چې حکم اصل کې رچار بار راضي عمل د بار کنه نو چې کله عمل پوری پاتې نشو نو ګوي چې هغه سره مشروع نشو نو واپس چې ختمي نو منسوخ هغه چاته وي چې مشروع وي او ختم شي دا خو مشروع نه نو دې ته منسوخ نشي ویلې او موږ څه وایو دا ول ضروري ده عقد القلب کافی دی اړه درا وصله د سیده بس دا پورا ده لکه مثال په تور باندې موږ د لپاره دلیل هم دی نبی له سم چې معراج ته وخت الاول کې څو منځونه هغه ته میلاو شو 50 راکمیدل نو موږ په عمل کړو په 45 کړه منسوخ کړه نو 50 منسوخ سو 45 ته عمل به شوه مکلف دغه کسب نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام په 45 منځونه نو کړی او به 40 تر دې 5 تر ورسېدل نو کچري عمل ضروری وي نبی بدیر کې دې ته بنسخ ویل کېدل صحیح نه وي حالانکه دې ته خلک څه وایي نسخ ورته وایي پته لګي چې سره بڑک رااله چې بس احکام ربانی دومره شو او به وته ویل واپس کم کا بس دا کافی ده او دا خبره کول چې اصل کې عمل اصل لنه مو وینا ځین د زړه فعال دي ایمان دی ایمان کې عمل ضروری دی ایمان خو درړه دی بس رګ دراله ودا کافی ده بهرحال دا خبره عزت شو چې نسخ حکم منسوخ د بارا وجود د پزړه کې دا کافی دی یعنی قاعده دی پراله بس دا کافی ده به نسخ شو وجود د عمل او د فعل به اعتبار سره دا لازمی نه دی والشرط التمكن چې سړی ته قدرت میلاو شي من عقد القلب د زړه عقیدی دا کافی ده عقیده به ول رجدا حکم مشروع دی عند ناس من بنظمانی دون التمكن شرط پکې تمکن نه دی من الفعل سړی ته قدرت د فعل میلاو شي خلاف للمعتزله معتزله ته خلاف ثابت دی غوی دا ولا لازمی ده سو باسو شمولې سب څلور تعریف حکم محل او شرط ورته سم ډېر آسان دی اوس لا آسان شروع شوه چې فوز الکبیر ویلې ولا خلاف بین الجمهور توجه کوئ مولوی صاحب و دې ځنه اوس د ناسخ بیان کړي چا بیان کړي څوک ناسخ جوړېدل شي نو اول وی قیاس ناسخ نشي جوړېدل څوک قیاس وجه سره بدویم اجماع ناسخ نشي جوړېدل قیاس ناسخ نشي اجماع ناسخ نشي جوړېدل قیاس ولې نشي ځکه چې قیاس به ناسخ د چا جوړه د کتاب الله یې جوړه سنتي د سنتي جوړه اجماعي جوړه
ځکه لغه درې دلایل دي کنه د قیاس یې جوړه دلایل ټول څو دي څلور ته قیاس د چا ناسخ جوړه کته وځي د کتاب الله جوړوم د سنت جوړوم د اجماع جوړوم نه نشي ځکه ناسخ لدا لازم ده چې دا با مساوي د منسوخ سره کم اس کم مخکې ویلو کنه منسوخ سره بچوي او یا به اولای عام په بیان کې دا خبره کړې وکړه او کتاب الله خو د قیاس نه اوچت دی سنت ته اوچت دی اجماع ته اوچت ده اعلی درجه ولا قوي دي نو قیاس هغه منسوخ کولای شي قیاس کته ناسخ جوړې نو کم اس کم هغه چاله به ناسخ جوړې چې ور سره برابرۍ اڅه دا کنه او کتاب الله سنت او اجماع خو په قوت کې اعلی درجه ولدي د قیاس نه لہذا قیاس تاغو د پر ناسخ نشي جوړې دي دا خبره وشو نو قیاس ته قیاس ناسخ کيو پاتې شو نو دام نشي جوړې دي ولی مولوی صاحب دا نسخ خواله راځي چې کله معارضه راځي نسخ فرع د معارضه ده او موږ ویلو لږ مخکې معارضه په بیان کې چې د قیاسینو ترمنځ معارضه راځي ویلې موږ نو نسخ کله راځي چې کله معارضه وي دوه معارض یو ودا بل بيدا وي موږ یو منسوخ دی بل عمل کوو دې دوه کې معارضه راځي نه چې نه راځي نو ناسخ څنګه جوړه یاره بس لنډه دا شوله چې قیاس ناسخ نشي جوړېدل پاتې شوله اجماع دا ناسخ جوړېدل شي کنه اجماع نشي صاحب د کتاب وای او اجماع څنګه ناسخ نه جوړيږي چې اجماع نوم د غاڼو رایو رای د سړي رای د یوم دا د بلم دا د بلم دا راځي بس اجماع کوو او پرای باندې رای د الله او رای د رسول نه ختميږي ښا اگر اجماع ټول څه صورت دي د اجماع نمبر څو دي کتاب الله دی سنت دی یو مساوي د اجماع نه کتاب الله او سنت اعلی دي ختمول نشي اگر رای باندې رای د الله اڅو ختمول نشي او رای د رسول مثلا کې رای د چای وما ينطق عن الهوى هم در الله باغ رای هم نشي ختموله پاتې شو له اجماع په اجماع باندې نظام نشي کولای ښا نو ور وخت خلک را باسيږي اب ان شاء الله موږ اجماع کیو وایو او مخکینی اجماع به ختمه دا هټیک نه ده دې بیان به ان شاء الله اجماع کیو اوري ولا خلاف هیڅ اختلاف نشته بین الجمهور اوس پاتې څوک شو هغه بیان کو دا کتاب الله په کتاب الله سره کتاب الله په سنت متواتره سره یا مشهوره متواترات کوي دوا سنت متواتره په سنت متواتره نسخه کول سنت متواتره په کتاب الله نسخه کول دا ټول جایز دي دا به ان شاء الله ولا خلاف هیڅ اختلاف نشته بین الجمهور علماء بنظمانی چن القياس قياس لا يصلح دواړه ویل شي صلاحیت لري ناسخا چې ناسخ جوړ شي وکذلك الاجماع د غشن اجماع چې دام صلاحیت لري چې دا ناسخ جوړ شي اند اکثرین د اکثر علماء بنظمانی ولی لأن الاجماع چې دا عبارت عن اجتماع الاراء درایگانو د جمعوالنا ولا مدخل للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن وليس صاحب د کتاب وی رای چې رای دا د یو حکم حسن نشي پیژندل چې لکه د حکم حسن پلانټي مپوریو او سی حسن ختم شو وسی ختم کړل دا صرف الله پیژني چې د حکم حسن کم وخت پوریو لکه څنګه چې ډاکټر پیژني ډاکټر چې د دوايي حسن د پلانې ورځې پورې دی او که یو ځای کې پوډر نه غون شي راځي د دوايي حکم پلانې وخت پورې مقرره دا به صحیح وي ولا مدخل اذ دخل نشته رای د پاره چې و پیژني نهایت د وقت د حسن انتها د وقت د حسن والقبح في الشيء نهایت وقت القبح او پیژني انتها د وقت د قبح په یو شي کې دې د پورې منو دینه پس د جایز شي ان الله تعالی ها الګا دې سره لګي ښا بازار باندې قصه ختم شولا والقبح في الشيء عند الله تعالی او کنه به سید ما غدا سید ټیک دی ښا مخکم څنګه ویلو به وری ولا مدخل او اذ دخل نشته رای لرا چې و پیژني انتهایی وقت د حسن او د قبح په یو شي کې هغه شی کان عند الله تعالی چې هغه انتها چاته معلومه وي الله تعالی ته حسن او قبح معلومه رای نشي یا الله تعالی حسن او قبح بیان کړی دا څه ولګوي چې حسن الله یو ځای پورې مقرر کړی نو رای دغه او دغه نه پس قبح وي نو رای دا نشي معلومه چې دغه ځای پورې حسن دی وغه نه خو قبح دا په دې عبارت پوه شولې به وي مګنه ورسېدې
وانما يجوز النسخ بالكتاب نو ليس موږ ویل د ناسخ بیان کوو کنه 5 نمبر نو اول هم دا ویل قیاس ناسخ نشي دویم دا ویل اجماع ناسخ نشي دریم نمبر اسوک چې شي دا غي بیان دار چې د څلور صورت جوړيږي څلور کتاب الله ناسخ کتاب الله لرا کتاب الله ناسخ سنت لرا دوش سنت متواتره ناسخ سنت متواتره لرا او سنت متواتره ناسخ کتاب الله لرا ټول څو شو څلور شو د لپاره مثالونه هم دي اول نمبر کوم یو کتاب الله ناسخ کتاب الله لرا قران کې زیب بزید دي مثالونه شته لکه مثال وعلى الذين يطيقونهم خلقوا دا منسوخ دي هغه سر چې طاقت دروجینم فدیه دی ور کوي دا وشته دي نشته کنه یا د قبلي والا مثال راوالي اچھا مثال قبله اول کم طرف ته وا بیت الصدوي بیت المقدس طرف ته وا واپس شاته راوته هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام کتاب الله ناسخ کتاب الله دویم نمبر کتاب الله ناسخ سنت متواتره لرا بلکې دغه مثال له اوس ما چې کوم ویل د قبلي والا مثال ویلو کنه دا چا مثال له دا سنت ثابت او چول بیت المقدس ته دغه وکا قران کې نشته چې بیت المقدس قبله وا بیت المقدس قبله وا حدیث کې ثابت وا قران کې وایي کعبه ته مخواړه وایي نو حدیث نسخ شو بچا مانی کتاب الله سره او مخکې مثال کتاب الله په کتاب الله باندې کتب علیکم صيام د وجه نورم ډیر د خاصه د یو مو ویلو همدغه شان کله کله داسې کیږي حدیث متواتره نسخ چې په حدیث متواتره باندې او کله داسې کیږي چې قرآنی آیات یو نسخ چې په حدیث متواتره وګورئ امام شافعي سے یو خبره کوي هغه وایي کتاب الله سره سنت مشهوره نه نسخه کیږي حدیث نه نسخه کیږي همدغه شان په حدیث سره کتاب الله نه نسخه کیږي هغه وایي دا وایي به خلک توان ته بلار جوړ شي توان ته خلک به وایي ګوره کنه چې مثال په حدیث باندې کتاب الله نسخه کی وای اول خپل پیغمبر نه باندې خلاف یې کوي نو موږ څنګه ومن او که په قران سره حدیث نسخه کی خلک به څه وایي خپل الله پاک د پیغمبر خبره رد کړل نو موږ د پیغمبر خبره څنګه ومنو علم دې کنم دې وګورئ وانما يجوز النسخ بالكتاب جائز نسخ په کتاب سره سنت سره ويجوز او جائز نسخ حدیث نسخ د یو بری دواړو کې بل اخر بل سره عند نظم په نظمانی وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز جائز نسخه د احدهما بالاخر سره د کتاب په سنت سره ویګه کنه او سنت په کتاب سره لانه يكون مدرجه وإذا هو به لا رجل شيء الى الثاني توانتا قلب توان لګي وإنا نقول من جواب کې وایو النسخ بیان مدة الحكم من بار دلیل دا مرسم نسخ حاصل کې د مودې بیان د حکم د مودې بیان کول چې لکه دا حکم پلانې مودې پورې و نو جایز ده چې الله پاک د خپل حکم موده بیان کی دا جایز ده چې پیغمبر علی السلام د خپل حکم موده بیان کی او دام جایز ده چې پیغمبر علی السلام حکم بیان کړي الله متولی شي او دا حکم موده بیان کی او دام جایز ده چې الله پاک یو حکم بیان کړي او نبی علی السلام ته وحی وکي او هغه په سنت سره دغه حکم موده بیان کی پوهه نشته نسخ چې دا بیان د مودې د حکم دا جایز ده رسول علی السلام ته چې بیان وکي مودې د حکم الكتاب وجائز للرسول عليه السلام بیان مدت حکم الكتاب چې بیان د مودې د حکم د کتاب وکي ولی وکي واذا نبی الاسلام چې فقط بعث مبینا او مبین را لګل شوی بیان د پاره وجائز او جائز دا هم د ایتولا یعنی کتاب الله سره نسخه د سنت کول ایتولا الله چې خپل متولی شي الله پاک بیان ما چې بیان وکي دا غسا اغه حکم اجرا علی لسان رسوله صلی الله علیه وسلم چې حکم جاری کړی په جبد نبی علیہ السلام باندې ويجوز نسخ التلاوه والحكم جميعا 2 منټه سبق دی ما بس به دغه کېږي چې 2 منټه ده ولې سب دام جایز ده چې تلاوت هم نسخ شي او حکم نسخ شي دواړه نسخ شي لکه لس رضاعات عشر زناوي قران کې ثابت تو لا عشر رضاعات راغلي داغي حکم نسخ شوی دی وس یو ګډ سره چې کوم د ماشوم به خلګي خدله نو مور شول غره ها په دې بیګه کنه او تلاوت هم نسخ شوی دی
نو اوس دلته شپږم ځای دی که شپږم چې د چا باندې منسوخ نو کله منسوخ التلاوت په الحکم جميعا وي دغه مثال شو او کله منسوخ التلاوت وي خو منسوخ الحكم الشيخ والشيخوخه اذا زنايا فرجموهما نکال من شاده شده سړي چې کوم دي هغه به رجم کوي حکم خوشته کنه خو تلاوت نسخه شوی نو منسوخ التلاوت ته ویل کیږي غیر منسوخ الحكم دریم غیر منسوخ التلاوت منسوخ الحكم حکم منسوخ وی تلاوت نه وی لکم دینکم ولی دین زي مالا بس تاسو څه کوي هغه تاسو کوي موږ بخپل کوو نه دا تلاوت خوشته کنه نور به تبلیغ کې نه به پری دی وتا خلک ته وای دا ته کم بد کې دامه کوا هلکه ته چې بد کې بس کوا زه خپل کار کوم زه مونږ کوم او ترې دا نور کارونه کې نه هغه ته دعوت ور کې نه به پری دی نو تلاوت شته حکم څه دی منسوخ څه صورت شو څلورم کله کله د یو حکم وی دا غي صفت نسخ شي عام وی تخصیص بږي وشي مطلق وی اطلاق ختم شي قید بږي راشي دې بیان به ان شاء الله سبا کو ويجوز جائز نسخ التلاوت نسخ التلاوت والحكم جميعا دا شان ويجوز جائز نسخ حديما چې یو نسخ شي دون الاخر او بل نسخ نشي الکه دا به څه ثابته سره بر وکي دې پر دلیل ویلې دا به څنګه چې یو نسخ شي بل نشي وې اصل کې نظم کې دوه حیثیت دي ښا د نظم د لفظ یو د نظم حیثیت من حيث النظم دی لکه مونږ په جایز کیږي مونږ کې به جنوب سړې او حایز سړې اینې شي ویلې کله کله سړې له مهز راځي ښا یو سړې چا سنت کړو به ویلې هیڅ مې دي تعریف دې هیڅ یا ورې ده که هیڅ ځان دې په خبره باندې پوه شو لیکنه نو کله کله څه وشي څه ویل نظم څو حیثیت دي دوا یو د نظم حیثیت من حيث النظم دی لکه خبره مې توقل قرت ممونس کی همدغه شان جنوبی نشي ویلې حایز خزه نشي ویلې او حیثیت د مفهوم معنی دی کده حکم د نظم چې کوم حکم دی دغه حیثیت چلکه حرمت پکې دی وجوب پکې دی دا دي کنه نو دواړه بیل شي نه دي ښا نظم بیل حیثیت لري او مفهومي حکمي بیل حیثیت لري دواړه مشروع شو کنه یو نسخ کولای شي او یو پاتې یا دواړه نسخ کولای شي وإذا لأن للنظم حكمين ده نظم بارسو حكم دي دوا جواز الصلاة حكم ده نظم بذاته حكم ده وما هو قائم بمعنى صيغته ده ما هغه حكم ده چې قائم ده لصيغه سره چې هغه وجوب حرمت وغيرها ده نو هر یو حکم ده او كل واحد منهما هر یو په دواړو کې چې هغه نظم حیثیت ده او کده مفهوم ده مقصود بنفسه دي چې مقصود بنفسه دي هر یو ته نسخ کولای شي فاحتمل بیان مدت والوقت هر یو د دې احتمال لري چې دغه د مودې او د وخت بیان وشي لکه د حکم دغه ځای پورې دي نظم دغه ځای پورې دي